د ما د روزونه خلکو له څوک رسوي ما خو همیشه مشوره د خپلوانو سره کړې ده. د ما ګلاب وروره اورس په کلاس کې شاګردانو د خپل میس نه پوښتنه وکړه چې میس د تا واده ولې نه ده کړی. نو میس ورته وویل چې بچو یو پلار و چې د هغه مسلسل لورانې کېدلې چې کله 5 شپږ لورانې پوره شوې نو ښځې له یایي چې که دې پرې مې لور وشوله نو د ما بیا نه ده په کار. نو ګلالو بچو د هغې اومه لورم وشوله نو چې کله وشوله نو ده راویچاته کړه او په یوه چاق کې کېښوله چې څوک خو به یوسي یا به څه ګوړي موړي وایي. خیر چې مازدیګر ورغله ته مشکله نو هغه پرته وه راویچاته کړه کور له راوړه چې سبوی شو بیا یې کېښوله دغسې مسلسل 5 شپږ ځلي دا یې کېښوه و راوړه کېښوه راوړه اخر به زړه صبر شو و په کور کې یې وساتله. نو چې وساتله نو الله تعالی بیا دله کال په کال بیا زمن ورکولو. دا کیسه کوي خپله میس خپل شاګردانو له چې د هغه کال په کال بیا زمن کېدلو چې یو ځای بې وشو نو دا د الله تعالی یو اتفاق و چې یوه لور بې مړه شوله چې بل ځای بې وشو بله لور بې مړه شوله. داسې الله تعالی 15 زمن ورکړو و 15 لورانې یې مړې شولې. نو ګلالو بچو هغې ویړ کې ځکه واده ونه کړه چې هغه پلار یې بوډا شوی و د هغې د خدمت دپاره د هغې هېڅوک هم نه وو. نو تاسو له پته شته بچو چې هغه څوک وه؟ بچو هغه زه وم چې اوسه پورې ما واده ځکه نه ده کړی چې د ما د پلار د خدمت دپاره څوک نه وو. نو ګلالو بچو چې د دې کیسې نه تاسو هر قسم عبرت اخلو خو برحال د خپل ځان خپل ساتو ډېره مهرباني خوشحال اوسو.